بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو مای یوټیوب چینل د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت سوم د تھرڈ کلاس سټوډنټانو السلام علیکم ټیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 के मुताबिक د دریم کلاس سټوډنټانو مونږه بدی اردو بک کې لیسن نمبر 11 کمپلیټ کړو راځي چې مونږ نن لیسن نمبر 12 تاسو ته وړاندې کو چې کوم 12 نمبر سبق دی پیج نمبر 84 طرف ته براشي او پدې باندې سبق نمبر 12 د داغي نوم دی هم ایک ہے وای مونږه یو سیدا لکه څومره چې مسلمانان دي کنه هغه کو په هر وطن کې دي په هر کنټری کې دي په هر کلی کې دي سیدا په هر ځای کې دي نو دا ټول مسلمانان دا یو دي ٹھیک ده هغه کو د هرې قبيله سره تعلق ساتي که هر یو قبيله سره تعلق ساتي خو په نوم مسلمان دا ټول یو دي دا ټول د نبی عليه السلام امتیان دي ٹھیک ده نو دی کی بیا وای سنانے کا سبق ستو یاد ساتي چې بدی لیسن کې ما سره چې کوم ایکسرسایز دی کوېسچن آنسر دی صحیح ده سوالات جوابات دي هغه مونږ سره نشته ځکه ورته سنانے کا سبق ویلې دی دین علاوه چې دا سبق به تاسو ته څنګه لکه ریډ کوم زه تاسو ته ما تاسو ورته غوږی خېده او اوري یو کہانی وندې ده صحیح ده نو ځکه ورته وي سنانے کا سبق بدی کې ایکسرسایز مشق نشته ټیک شو راځو ګوره سوچے اور بتائے سوچو کې مونږ ته وای سوي مل جل کر رہنا کیسی عادت ہے و یو زه اوسیدل صحیح ده یو بل سره هیلپ کول وای دا یو څنګه عادت ته یو زه اوسیدل دا یو څنګه عادت ته نو دا ډیر زبردست عادت ته صحیح ده چې خلک یو بل سره اوسیږي او د یو بل هیلپ کوي ټیک شو بل وای مل جل کر رہنے کې دو فائدې بتای وای د مل جل یو زه اوسیدلو تاسو دو فائدې مونږ ته وای نو تاسو سټوډنټس دوی له جواب ورکول شي د هر سټوډنټس با جدا جدا آیډیا په مایند کې وي نو مونږ دلته ویلې شو چې د یو ځای اوسېدلو ما سره دوه فائدې دا دي چې کله څوک یو ځای اوسېږي نو یو بل هیلپ کولی شي یو بل سره لاس اړولی شي د یو بل کومک کولی شي صحیح ده او دویمه فائدہ موږ دا لیکلی شو دا ویلی شو چې مل جل کر رہنا دې سره څه کېږي دې سره موږ ته مینه محبت یو بل منځ کې پیدا کیږي صحیح ده کنه یو ځای اوسېدلو سره د دوی تعلقات ښه وي د دوی په منځ کې اتفاق پیدا کیږي مینه محبت پیدا کیږي ٹھیک شو سبق طرف ته راځو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کی اسلام دا دعوت آغازوں کو لکہ دعوت چلول کچھ عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے سو وقت بعد بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکم ساتھی مین ملگری اللہ تعالیٰ پا حکم سر مکہ مکرمہ پری خودرا حقی نے ہجرت کو کم زیتا مدینہ منورہ تا اسے ہجرت مدینہ کہتے ہیں واغی تسوی ہجرت مدینہ سیدہ لکہ یو زینا بل زیتا چکلا سوک شفت شی لار شی ناغیتا ہجرت وی بل خبر یاد ساتي چې کله هم تاسو لمخ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم راشي نو تاسو ورسره درود شریف وای یا ورسره صلی الله علیه وسلم وای هغه کو په کتابونو کې وی تاسو ریډ کوي یا یو کس یو پرسن یو شخص لګیاوي څوک بیان کوي څوک خبره کوي او زمونږ د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم واخلي نو مونږ لا پکار دی چې هغه سره درود پاک وایو مست خامخا دا خبره ګوره په مایند کې کینوي دا تاسو باندې فرض دی باقاعده چې کله هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم سوګوي مخه تراشي نو تاسو ورسره درود شریف وای یا صلی الله علیه وسلم ورسره خامخا وای سیدا هر یو سټوډنټس هر یو کس دا سیس په ځان باندې لازم کوي سیدا چې اوس سبق کې مخه تراله نو تاسو لا پکار دي چې پزله کې درود شریف یا صلی الله علیه وسلم دا تاسو مست وای دا خبره غوړې ټول سټوډنټس دا نوٹ کوي بیا نیکسٹ راضی جن لوگوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی انہیں مہاجر کہا جاتا ہے او کم خلقو چ مدینہ منورہ طرف تا ہجرت کو اگی تسوی مہاجر سیدہ اگی خلقو تسوی مہاجر جو مسلمان مدینہ منورہ میں رہتے تھے اس وہ انصار کے لائے او کم مسلمانان کم خلق مسلمان هغه چې په مدینه منوره کې اوسېدل هغه ته سوی هغه ته انصار وای سیده چا چې هجرت کو هغه مهاجر شو او څوک چې الته پاتې شو مطلب څوک چې الته اوسېدل هغه ته سوی هغه ته انصار وای نیکسٹ راځي ہجرت کے بعد ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا اور فرمایا ہجرت نہ بعد یو ورځ به پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین او انصار هغه را یو ځای کړو او فرمایل الله کی خاطر آپس میں بای بن جاؤ د الله په خاطر په خپل منځ کې بای جوړ شي مطلب خپل منځ کې رونه جوړ شي خپل منځ کې دومره خواږه شي چې یو بل سره کینه مکوي یو بل سره محبت وکړي
مطلب یو بل سره خوش اخلاق سره خوش اخلاقی سره خوش مزاج سره یو بل سره پیش راځي. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ایک ایک انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا او دا خبره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د دې ټولو مطلب یو مهاجر لاسي د سره واغستو او د یو مهاجر او د یو انصار په لاس کې کی خودلو. صحیح ده مطلب لکه یو دا وګورئ تاسو پکچر کې تاسو کتلی شئ ګور ټول یو بل باندې لاسونه خې دی دا شان پاکستان فلیګ دی کنه مطلب تاسو ټول یو ځای شئ ځکه وایي چې هم ایک ہے. صحیح ده موږ ټول یو ځای او موږ ټول یو ټول مسلمان. صحیح هغه کو مهاجر دي کو انصار دي ټیک شو کنه کو هر قبیله سره تعلق ساتي په نوم مسلمان دا ټول یو دي. ٹھیک ده بیا سوي ګوره چې آپ ایک دوسرے کې بای ہے او دغه خبره ورته وکړه چې تاسو ټول د یو بل رونه وي. ٹھیک شو. مهاجرین اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آئے تھے او مهاجرین چې هغوی خپل ارث خپل مال جائیداد خپل څومره سامان اوزار ارث ور سره هغه په مکہ مکرمہ کې پریښو راغلیو. اس موقع پر انصار نے اپنے مهاجر بایو کا سګي بایو کی طرح خیال رکھو بدی موقع باندې کوم انصارو چې کوم التپاتې کېدل هغوی مهاجر سره داسې سلوک وکړ لکه خپل رونو خلک چې خپل رونو سره څنګه سلوک کوي هغه شان رویه هغوی سره هغه شان خیال هغوی سره اختیار کو مطلب هغه شان خیال ساتلو. हर अंसारी अपने महाजिर भाई को साथ ले कर गया और अपने घर का आधा सामान उसे दे दिया او دغه شان هر یو انصاری ټول کم مهاجر بای او هر یو ځان سره کس واغستو. صحیح ده مطلب دغه خپل بای دغه کم کسان چې مهاجر راغلی د ځان سره واغستل او د کور نیمه حصہ مطلب هغوی لور کړه هغوی سره مطلب شراکت وکړو هغوی سره دغه سیس شریک کړو. نیکسٹ وہی گورا حتیٰ کہ کیت اور کاروبار میں بھی اسے شریک کیا لکه تر دې پورې چې هغوی کم کیت مطلب کم دغوی پټي مټي کم فیلډ او کم دغوی کاروبار هغه ور سره شریک کړو. هر مدینہ شہر بھائی چارے کا عملی نمونہ بن گیا. نو د دینه دا نتیجه راوته چې کم مدینہ منوره واغه د بھائی چارے مطلب یو بل سره د خېګړي یو بل سره د لاس اړول هغه یو عملی نمونه جوړه شو. सोचने की बात यह है कि मुहाजिरीन मदीना मुनव्वरा में अजनबी थे او د سوچ خبره وای دا چې مهاجرین په مدینه منوره کې اجنبی او مطلب نوی راغلی چانه پیجاندل د چاور سره تعلق نو. انصار اور مهاجرین کے درمیان بظاہر کوئی رشتہ نہ تھا. انصار او د مهاجرینو په درمیان کې په ظاهره اس رشتہ نه وا. ان کے قبیله مختلف थे او د دوی چې کوم قبیله وي مختلفي وي. ان کے درمیان صرف ایک ہی رشتہ تھا او د دوی په درمیان د دوی په منځ کې یو رشتہ وا چې دا غي سنوم د اسلام کا رشتہ د دوی په منځ کې اسلام رشتہ وا. ٹھیک ده کنه پکچر کې تاسو کته شي راځو نیکسٹ پیج ته پیج نمبر 85 طرف تراشي. نیکسٹ وی ګورا اس رشتے نے انہیں بائی بائی بنا دیا او دی رشتے دوی سے جوړ کړو دی رشتے په وجه دوی رو جوړ شو مطلب دوی د یو بل رونو په شان شو. انصار اور مهاجرین کا یہ رشتہ آنے والے مسلمانوں کے لیے مثال بن گیا. انصار اور مهاجرینو دغه رشتہ د مسلمانانو د پاره مطلب څومره مسلمانان چې چا به قتل څومره چې راضی با هغه د پاره دا یو مثال جوړ شو. بھائی چارے کا ایسا ہی مظاہرہ قیام پاکستان کے وقت بھی دیکھنے میں آیا او د بھائی چارے د یو بل سره خېګړي د یو بل سره د لاس اړولو دغه شان مظاهره د پاکستان په جوړېدلو وخت کې هم دا راغلی و مخې ته. لاکھوں لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ اور ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. په لکونو خلکو خپل کور خپل دربار هغار سپری خودل او هجرت وکړو پاکستان ته رالو. کوم خبره کوي چې کله هندستان وو. ٹھیک شو. لوگوں نے اپنے مهاجرین بھائیوں کی ہر ممکن مدد کی او خلکو د خپل مهاجرین بھائیو دغه خلکو دغه हर मुमकिन कोशिश को मतलब अगवी सरे द मदद कोशिश वकड़ो जिसकी बदौलत वो जल्द ही अपने कदमों पर खड़े हो गए. द मदद पर कोशिश सरा दغه خلق زر په تیزی سره خپل मतलब خپل خو ودریدل. आज भी मुश्किल वक्त में हर पाकिस्तानी अपने हमवतन भाइयों की खिदमत में पेश रहता है. नन هم وی هر یو مشکل وخت کې دغه پاکستانی دغه قوم مطلب هر یو خپل مسلمان भाई سره په خدمت کې هر وخت مطلب ولاړ وي مخه تکیږي اور اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے او دغه دکھ خپل دکھ مطلب دغه غم خپل غم غني. ٹھیک ده تاسو له هم پکار دي چې مطلب یو انسان باندې تکلیف ته تاسو هغه سره لاس واړوي. سیده د تکلیف وخت کې د خپل رور نه متخته یو سره هیلپ کوي. ٹھیک شو. دا وخت د تکلیف وخت د پار چا باندې راتلی شي. ٹھیک شو. ځکه تاسو له الله مقدر کړی وي نو هغه مکمل مس کوي. ٹھیک ده नेक्स्ट हुई अक्टूबर 2005 ईस्वी में ज़िलज़ले के मौके पर हर पाकिस्तानी ने अपने दुखी भाइयों की बढ़ चढ़ कर मदद की और अक्टूबर की 2005 ईस्वी की सही पर 2005 के कोम ज़िलज़ला राغلی وتا ست بیات شي هر پاکستانی د دغه غم کې مطلب دغه ورونو د دغه خپل خلکو دغه بایو ډیر د ځلنه مطلب هغه سره مدد کړو چې کوم دغه زلزلې والی هغه نه متاثر شوی نور پاکستانی نور خلکو هغه ور سره مدد کړو خو د ځلنه. ٹھیک شو. زخمیوں کی مرہم پٹی کی भूखों को खाना खिलाया और बेसहारों को सहारा दिया.
د چا چې زخم مطلب څوک چې بیماران شي څوک چې زخمی شي هغه له پټي وکړه ټیک شو او څوک چې مطلب بوکو کو کانه کلایا څوک چې هغه له روټي ورکړه مطلب د خلکو خوراک هغه ته خوراک ورسول او به سهارو کو سهارا دیا او چا چې سهارا نه و مطلب څوک یتیمانانو غریبانانو ټول له سهارا ورکړه غي سره مدد وکړو نیکسٹ पैराग्राफ के राजी गोरा भाईचारे का ये रिश्ता सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों ही में नहीं पाया जाता बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं सही ना او د भाईचारे د یو بل سره د لاس اړولو د یو بل سره کومک کولو د مدد کولو دا رشتہ دا صرف د پاکستان مسلمانانو کې مطلب نشته دا په ټول دنیا کې څومره چې مسلمان دي هغه ټول به دغه سیس کوي او دا به اختیاري چې یو بل رونو سره مطلب یو بل سره لاس اړي دا غوي مدد وکړي اسی भाईचारे का नतीजा है कि फलस्तीन के मुसलमान को कांटा चुभता है तो हर मुसलमान उसकी तकलीफ को महसूस करता है सही ना او دغه مطلب भाईचारे دا نتیجه دا کوچري فلسطین کې په مسلمانانو باندې څوک ظلم کوي نو دلته مسلمان په تکلیف کې کیږي تکلیف د دوی دلته محسوسي ځکه چې دا رور دی مسلمان دی هم ایک ہے ٹھیک ده کنه भारत कश्मीरों पर जुल्म करता है तो दुनिया भर के मुसलमान उसकी मजम्मत करते हैं او इंडिया भारत یادای هغه چې کوم کشمیریانو باندې ظلم کوي نو دغه ظلم لکه د دنیا مسلمانان دغه مزمت کوي ټیک ده کنه لکه تاسو ته ظاهري او شنخکاری خو چې موږ له پکار دی چې واضح دغه سیز مزمت کو ځکه چې یو ځکه یو کنټری کې مسلمان وي په یو علاقې کې مسلمان وي په هغه باندې ظلم کیږي نو تاسو له پکار دی چې په هر شان سره مطلب په هر انداز سره ته دغه مزمت کی आवाज اوچت کی ځکه چې دغه ظلم د څوک برداشت کولای نشي د خپل رور ٹھیک ده इस वक्त इस्लामी मुल्कों के इत्तेहाद के लिए कुछ तंजीमें काम कर रही है ठीक ना وای په نن وخت مطلب اسلامي ملکونو چې کوم اتحاد دی دا وی چې کوم یونټی دا دغه په مختلف تنظیمونه دي چې هغه کارونه کوي ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے اختلافات بلا کر भाईचारे के जज्बे को परवान चढ़ाए او ضرورت مطلب د دې خبر دی چې مسلمانان خپل اختلافات سکی هغه ختم کی او د یو بل سره د भाईचारे دغه جذبه مخ کی بوزي یو بل سره مدد وکي आपस में हमदर्दी بلای اور تعاون سے کام لے په خپل منځ کې همدردی د بلای او د تعاون نه کار واخلي صحیح ده تاکہ ان کا شمار دنیا کی ترقی یافتہ قدموں میں ہو سکے ځکه چې د دوی شمیرنه دنیا کې د ترقی یافتہ قومونو مطلب دا غي سره وشي ټیک شو چې مسلمان هم ترقی یافتہ یو قوم دی خپل کوشش کوي ټیک شو دا ټول خبرې بدی کې شامل دي دا زموږ لیسنو نیکسٹ راځي سمجھے اور بتائے مهاجر کیسے کہتے ہیں مهاجر ستوي چې څوک د یو ځای نه بل ځای ته هجرت کی هغه ته مهاجر وي ٹھیک شو انصار کون ته انصار سوګو انصار هغه چې څوک په مخکې نه علاقه کې موجودو لکه مکه مکرمه کې موجودو هغه انصار شو او څوک چې مدینه ته لاړ هغه مهاجر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے انصار و مهاجرین کو اکٹھا کر کے کیا فرمایا نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصار و مهاجرین یو ذکر سی ورته ویل نو هغه ورته دا خبر وکړه چې تاسو ټول یو وي تاسو ټول مسلمانان وي تاسو ټول بای وي رونه وي او تاسو ټول مطلب یو ځای شي یو د یو بل हेल्प وکي صحیح ده یو بل سره فتنه مساتي یو بل سره بغض حسد کی نہ مساتي ٹھیک شو د یو بل مدد وکي انصار نے اپنے مهاجر بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا او انصار اپنے مهاجر رونو سره بھائیوں سره څنګه سلوک کو دا غوي خیال وساتو دا غوي مرهم پټي وکړه دا غوي له روټي ورکړه خوراکي ورکو سهاره ورکړه 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में पाकिस्तानियों ने अपने हमवतन भाइयों की मदद कैसे की सही था 8 अक्टूबर 2005 की दगा زلزلہ کی پاکستانیو مطلب د خپل وطن چې کوم رونه دي دا غوي مسلمان رونه دي غوي مدد څنګه کړو نو خو صحیح طریقې سره غوي سره لاس اړول او غوي سره هیلپ کړو ټیک شو برابر دا غوي مرهم پټي او خوراک او دا شان سهاره ور کړی लास्ट वन से मुसलमान तरक्की याफ्ता कौम कैसे बन सकते हैं मुसलमान तरक्की याफ्ता कौम बसंग जुड़ीगी नو मुसलमान به ال جوړیږي چې دوی خپل خوب مهنت کوي او د خپل مسلمان رور سره خدزلونه کومک کوي لاس ور سره اړوي ټیک شو د یو بل سره بغض حسد دان ساتي او یو بل سره خدزلونه هیلپ کوي نو ان شاء الله دوی به هم یو ترقی یافته ملک د ترقی یافته قوم به جوړیږي ټیک شو نو هر ځای کې چې مسلمانان دي بنو مسلمان دا ټول یو دي ټیک شو دوی یو بل سره د भाईचारे نه کار واخلي د یو بل سره د خېګړې کار کوي ټیک ده نو دا ټول به د شان ان شاء الله ترقی یافته قوم جوړیږي نو امید ساتم تاسو به دی پوښی وي تاسو هم د دې لیسن نه سبق واخلي او ټول مسلمانان د رونه دي دا یو زیدي ټیک ده یو بل سره اختلافات ختم کوي مینا محبت سره اوسېږي ځکه چې زموږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو یو ځای اوسېږئ او یو بل سره اختلافات مکوئ ټول مسلمانان ټیک ده
دا زمونږ نننې لیسن نمبر 12 سنانے کا سبق تاسو بدی پوښیو وي ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې به کوم سبق نمبر 13 دی پاک وطن ہے پاکستان زبردست سبق دی دا به تاسو ته وړاندې کوو زمونږ ویډیو کمپلیټ شو ویډیو مخ خوښ شي دا در سره لایک کړئ زمونږ چینل سره سبسکرایب کړئ خپل سټډي کنټینیو ساتئ مونږ ته هم دعاګانې کوئ نیکسٹ ویډیو کې ملاقات کوو تھینکس فار واچینګ مونږ لرا کې اجازه الله حافظ